دلته مې چیف صاحب صحیح چیف صاحب زردعلي خان خټک ما غوښتل چې دې حوالې سره زه خبره وکړم. دا د نوښار په هغه سیاستدانانو کې راځي او د صوبې چې د وخت یو ډېر غټ فرعون سره ډخره والده او په ګرانو حالاتو کې او په ډېر سخت کشمکش کې مفاداتو ته نوکرۍ ته هغې ته لته ورکړې ده او راوتی دی څادرې په اوږه راچولی دی او مرکزي حکومت او صوبایي حکومت او بیا د پرویز خټک غوندې فرعون هغه ته مخې ته راغلی دی او الله تعالی وله ښه زوی ورکړی دی او ښه پارټي ورکړې ده نو خپلې پارټۍ او خپل زوی نو هغه یې میدان ته راوښکل او شکست یې ورکړو د صوبایي حکومت او مرکزي حکومت له پرویز خان چې په بو تحصیل ته غیور خټک راویستو. نو قصه ډیره لویه ده او دا موږ ته چې کوم انفارمیشن دی نو قوم د دې نه د دوی پارټۍ ورکړ او د دوی قوم د دې نه خبرېدل پکار دي چې داسې خلق هم شته چې هغه د وخت هر قسمه فرعوني او د هر قسمه حالاتي نو خپلو ملګرو سره او خپلو مشرانو سره لار نه پرېږدي او چیف صاحب زردعلي خان خټک هغه په تحصیل الیکشن کې غیور خټک صاحب چې بالکل نوی هو خو د دې په یقینو تربیت یې کړی نو میدان ته یې راوویستو بیا په خپله پارټۍ او په خپل قیادت هم بروسه وه او هغه یې باندې دومره صلاحیت الله تعالی دوی له ورکړی دی یقین یې پې و په هغه پارټۍ چې میدان ته راووتل نو په سختو حالاتو کې پیسې له مفاداتو له او فرعونیت له او بیا د پرویز خټک غوندې چې دلته یو کم خوف او دهشت او جیل سازي هغه خوره کړې وه نو دوی شکست ورکړی دی او دا ټول نوښار ته د دې شیز دا خو کارکون ته پته وه خو د دې کم خبره چې ما وکړه چې نوکرۍ له مفاداتو له یارې له او هر څه له علته ورکړه اصولا کله چې د پرویز خټک حکومت راغو نو فضل نبي صاحب داسې کار و چې دا او اس ډي کو 15 کاله او اس ډي د هغې نه پسې بیا وله لالیپاپ ورکولو کوشش وکړو نو چیف صاحب څادر را په اوږه کو او ورته یې اوس به په میدان کې ګورو نو میدان کې داسې ځای ته په خپل حکومت کې رسولی دی چې اوس د راپاسېدو نه دی. ډېره مننه دي تاسو موږ له ټایم راکو او ستاسو وخت مې وایشتو خو دا خبره ما قوم ته ضروري ګڼله چې دا وشي او دا ستاسو کارکون ته زه د دومره ستاینې لایق ځان نه ګڼم چې څونه تا ډېره مهرباني چې ما ته دونه ټایم راکړو. زه خپل ځان دونه د تعریف جوګه خو نه ګڼم چې کوم الفاظو کې تاسو استعمال کړو زه تاسو شکریه ادا کوم د فضل نبي م شکریه ادا کوم او بهرحال دا سمو چې ووې نو دا 100% کریکټ مو وې صحیح مو وې همدغه شانتې شوي ده او لته مې په دې شکل کې ورکړې ده چې د ایزي نه وروستو زه یې راووختم سره د زما د کلي د ایم پي ای خلیق الرحمن درې په درې ناستو ما ته چې ته څه غواړې در کومه سکرټري دې لګوم دا کوم هغه هم کومه او ته په ځان سیاسي سوچ وکړه زموږ سیاسي مرګتیا وکړه او الله ګواه دی او دا خلیق ګواه دی چې هغه ټایم کې مې ورته وویل ما به 2 کاله سروس پاتې یا به 3 کاله سروس پاتې د باچا خان قافلې کې مې ټول عمر تېر کړی دی دا 2 کاله که ما نور ایس جي ساتې پروا مې نشته خو دا پارټي زه بدلولی نه شم او په هغه ورځ باندې مې چې دا خبر وکړه په هغه ورځ مې درخواست ولیکلو چې نور نوکري تا په حکومت کې نه کوم او د پنشن لپاره مې اپلای وکړه او د هغه ورځ نه مې ځان مستعفي کړی نو بیا مقابله دې وکړه او بیا د الله فضل کله کله خبره چې وکړي انسان نو الله تعالی په فرشته په امین وکړي په 2 موقعو باندې پرویز خټک ما نه دا تپوس کړی چې خبره به داسې وارده ډسکشن به بل څه شروع په 2 موقعو د ما نه تپوس کړی چې هلکه ته به الیکشن کوې که نه
او د الله په فضل باندې هغه مې یقین و مکه الیکشن کومه که نه کومه خو چې تکل الیکشن کې تا سره به کومه خبره زما خدای پاک د زما د زوی د غیر شکل کې رښتیا وکړله. زه د الله تعالی ډېر غټ مشکور یم. ماشاءالله جی ستاسو سوچ ډېر ته مشکور یم او د خپل پارټۍ هم ډېر مشکور یم. دا په خپل ځای ټیک خبره ده چې مونږ د ماشومتوب نه ورسره یم منډې ترړې مونږ والې چې کله نه پوهېدم دغه پارټۍ کې وو خو زه د پارټۍ هم ډېر مشکور یم چې زما څه منډه ترړه د محنت د پارټۍ سره کړې نو ما باندې د هغې نه زیات اعتماد هغوی کړی دی. نن که زه تاسو وړاندې ولاړ یم ما نه ریکارډینګ کوئ تاسو د هر چا نه ریکارډینګ نه کوئ عزتمند سړي نه کوي او د عزت اول الله تعالی را کړی دی بیا خپلې پارټۍ را کړې. مهرباني. غیور خټک صاحب جی ستاسو هغه زوی دی چې ستاسو سوچ ته او ستاسو دلچسپۍ ته ستاسو ذهن ته هغې ته عملي جامه هم واچوي. الله دې لري.